سلامونه ملګرو. جنید خان ما یو طرف ته خو پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ کې ډېر ناقص کارګردګي وکړه، خو بل طرف ته د پاکستان کرکټ ټیم کې رالیان لکپتیان شو چې په لکونو روپۍ د دې ورلد کپ نه وګټلې، حرام نه حلال طریقه باندې، مطلب کوم چې د آی سی سی د طرف او د پاکستان کرکټ بورډ د طرف ملاويږي او هم په لکونو روپۍ دي. یو طرف ته ناقص کارګردګي او بل طرف ته هغه مطلب د دنیا اماونټ ګټلې. در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم چې یو کلاړي څومره پیسې ګټلې ده. بل طرف ته وهاب ریاض چې کوم دی هم د ناقص کارګردګۍ ریپورت پی سی بی له جمع کړی دی. دینه پس په بابر اعظم هم د ناقص کارګردګۍ ریپورت چې کوم دی پی سی بی له جمع کړی. دا د هر ټورنمنټ نه پس کیږي، کم ټیم چې کپتان وي یا ټیم کم کوچ وي کم منیجمنت وي هغه یو ریپورت پی سی بی له جمع کوي چې د ټیم څه پرفارمنس وو. اوس وهاب ریاض سره ریپورت جمع کړی، در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. خو هغه نه مخکې د پاکستان کرکټ ټیم په کلاړیانو خبره کو چې یو کلاړي څومره پیسې ګټلې ده. جی میچ فیس په مت کې دی لا ملاویږي 16,74,336 روپۍ دی لا ملاو شوی د میچ فیس. دا د پی سی بی د طرف دی ته ملاویږي 16,74,336 دا میچ فیس صرف دی لا ملاو شوی. سو میچونه دی کړي، سلور میچز دی کړي دي چې دا هغه 16,74,336 یو کلاړي له بدا ملاویږي. خابل بیا دی له ډیلی الاونس چې کوم دی هغه هم 5,50,000 ټوټل جوړیږي. دی 5,50,000 ډیلی الاونسز چې کوم دی را جمع شوی هغه هم 5,50,000 پر کلاړي له دا ملاو شوی دي. بل 15 کلاړیانو سکواډ جی 15 کلاړیانو سکواډ د آی سی سی د طرف چې کوم اماونټ ملاو شوی دی $2,47,500 دی له د آی سی سی د طرف ملاو شوی دي. نو $2,47,500 کې چې د کلاړي شیر بیل کې د هر کلاړي خپل حساب بیل کې نو هغه کې هم هر کلاړي 33 लाख روپۍ ملاوي 33 लाख روپۍ هر کلاړي له د آی سی سی د طرف هم 33 लाख روپۍ ملاويږي. جی خو بیا د دوه میچونه ګټلې دي، په سلور میچونه ټوټل کړي چې کې دوه میچز ګټلې دي. نو دا دوه میچ ګټلو هم $62,308 دی له آی سی سی ورکوي چې کې هم د هر کلاړي 11 लाख روپۍ رسیږي. 11 लाख یو 33 लाख بل 15 लाख بل 16,74,000 بل نو تقریبا هر کلاړي له 66 67 लाख 65 66 लाख روپۍ هر کلاړي له ملاو شوی دي د آی سی سی او د بورډ د طرف. هر کلاړي له یو طرف لا دی پرفارمنس تاسو ګورئ جی او بل طرف ته هر کلاړي له 65 66 लाख روپۍ ملاو شوی دي. جی دا ودی له ملاويږي سبا ملاويږي سبا ملاو شوی. نو دا ټوټل مطلب دای سره یو طرف له پاکستان کرکټ فینس چې کم دي شدید غصه شدید د غم او خو بل طرف لومدا کلاړیان ک میچ ګټي میچ بایلی دی پیسې چاپ کیږي. جی نو دنیا پیسې د یو ګټله صرف اور صرف پر سلور میچونو باندې چې کوم صرف دوه میچونه ګټلې دي. جی خپل وهاب ریاض د ټیم ناقص کارکردګۍ ریپورت پی سی بی له جمع کړی دی چې په دغه ریپورت کې وهاب ریاض لیکلی دي چې کلاړیانو خپل سکلفل کرکټ نه دی کلاړي، د کلاړیانو په مینس کې د کوارډینیشن ډیر زیات فرق و. د مینس کې کوارډینیشن او د مینس کې چې کوم هغه گیم سپیرټ او هغه رنګینو څنګه چې د یو انټرنیشنل ټیم وی. جی دا وهاب ریاض مین ریزن د کلاړیانو د ناقص کارکردګۍ خولې دي. کلاړیانو خپل گیم چې کم کړی دی هغه کې کوارډینیشن او جذبه نه و. کلاړیانو کوارډینیشن او جذبې سره لوبه نه د کړې، کلاړیانو ته کوارډینیشن او جذبې سره لوبه کول پکارو. بیا دین علاوه کرکټ بهتري د لپاره هم وهاب ریاض تجاویز ورکړي دي. کرکټ بهتري د لپاره وهاب ریاض ویل دي چې د پاکستان کرکټ ټیم سیریز نور هم شیډول شي او ډومېسټک کرکټ باندې کلاړیانو ته پرفارم کول پکار دي. ډومېسټک کرکټ د کول باندې کلاړیان مجبور کول پکار دي. دا غي چې کم سکلز دي هغه په ډومېسټک کرکټ کې نور هم انکریز کول پکار دي. دین علاوه فټنس حواله سره هم وهاب ریاض په خپل ریپورت کې لیکل کړی دي. بابر اعظم ریپورت چې کله راشي په غیبر سره هم په ویډیو کې بیا ان شاء الله ډسکشن کوم. دا فلحال د پاکستان کې لړیانو پیسې وی چې څومره پیسې دی د ورلد کپ نو غټلې او وهاب ریاض دا صرف دین علاوه د ایڈورټایزر نه مطلب 1 کروڑ روپۍ د په اسانه باندې کې لړیانو غټلې. جی د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.